اشي شنو لك ورقتي اشي تواتو ناظرینو تاسو دا مناظر چې کوم وکتل دا زموږ په سکرین باندې تاسو وکتل څو وخت مخکې دا کم چې تاسو ګورئ په سکرین باندې دا چې پرون کم طوفان راغلی پرون ماښام یو شدید طوفان راغلی چې هغه طوفان نور ډېر زیات نقصان یې کړی د بجلۍ په مد کې دلته ډېر غټ نقصان یې کړی دی نور ډکي مکي او روډونه هم بند وو تر اوسه پورې دا مختلفو په نوښار کې چې کوم ده هغه لا بجلي بحال نه ده خو غټ نقصان چې دی وخت کړی دی هغه د الوچو په باغونو کې ډېر غټ نقصان کړی دی دی وخت کې الوچي تاسو څنګه وکتل چې د الوچو په باغونو چې کوم دی میوه ده او یو غټ ستري پراته دي د کوم زول راغورځولي تاسو ګورئ دا میوه بالکل تیار ده یو هفته نیمه پکې ده رنګ چې کوم دغه کېږي بدلیږي به لکه اوس نه ده خو دومره غټ نقصان شوی دی د باغبانانو د الوچو د مالکانانو چې هغه تصور نشي کېدی مونږ دی وخت کې موجود یو باغ کې زموږ د علاقې باغ دی چې هلته مونږ کوم د حالات وکتل ډېر د افسوس مقام دی ډېر سخت خفګان مقام دی اظهار کولی شو ځکه چې لاندې ته دومره غټ غټ ستري پراته دي چې زول راغورځولي دي د بوټونه او هسې څه کال دغه چې کم دی نظري ماهرین وایي چې الوچي چې کم ده پیداوار ډېر کم دی او ډېر زیات باغونه چې کم دي هغه تش دي او بیا وسره سره چې کم باغونه ډکو نو هغه د هغې کسر چې کم دی نو هغه پرون زول پوره کړی دی چې په هغه زول دومره تیز زول و چې د هغې تصور نشي کېدی مطلب دومره تیز د هغې سپیډ و او وسره تاسو ګورئ دې وخت کې دا یو ډکی دی دا هم پرون زول مات کړی دی تاسو ګورئ مکمل طور باندې چې کم دی ډکی چې کم دی نیمګړی شوی دی او پروت دی او دا ګورئ دا پکې مکمل تاسو ته حیات ښیي دا پکې مکمل میوه ده څومره زیاته میوه پکې ده تاسو ګورئ لکه بالکل دغه نه ډک شوی دی ډک دغه نه لوچونه چې کوم دی بالکل مکمل ډک دی او دا ډکی چې کوم دی مات شوی دی یقینا دا ډېر د نقصان باعث دی د خاص تر د زمیندارانو مالکانو چې هغې ټول کال سر دیته سترګې وي دې ته نظر وي د دې حسمانه کوي د دې باندې دوای نه اچوي د دې باندې اوبه کوي او مطلب چې خور کوي خو ډېر غټ نقصان دی او ډېر غټ مطلب چې هغې هغه شان پیداوار نه کوي لکه څنګه چې هغې تصور کولو هغې به دغه کول نو موږ هم په دې هکله تاسو ته دا ټول مناظر چې ښیو د دې مقصد دا دی چې زموږ د ملک د موسمیاتو لحاظ سره پته نه لګي چې کم طرف ته روان یې موږ پرون اول دا وکتل چې یو ډېر تغیرات چې کم دی دلته موسمي شدت چې کم دی هغه ډېر خراب صورتحال دی داسې خراب صورتحال دی چې ګرمي به سیوا ده سخته ګرمي ده خو بیا هم هغه موسم شدت چې کم دی هغه عجیبه غوندې شدت دی لکه بې وخته بارانونه لکه بې وخته زول داسې وخت کې زول راشي چې داسې وخت کې باران هم راشي چې هغه وخت کې زمونږ فصلونه مکمل تیار دي غنم تیار دي ترې شلې کېږي او بیا داسې زول داسې راشي چې هلته زول د دومره نقصان زول دی دومره نقصان باعث جوړېدی شي دا زول چې مطلب زول خو راځي دغه راځي د خپل موسم کې راځي خو دا بې وخته زول هغه بې وخته زول چې دې وخت کې د الوچي مکمل باغه چې کوم دي هغه د بدلې تیار دي او خرمانۍ اوشو کې دي خرمانۍ هم دغه شوي دي نسخان شوي دي شلتالان خو هم دغه شان نوکاټ هم تاسو ګورئ یعنې زموږ د علاقو دپاره زموږ د زمیندارانو غریبانو دپاره دا د کال سر اخواري ده او دا باد چې راشي هغه ټول اخواري یوسي یقینا ډېر او مونږ خدای نه به دا دغه سات دعا کوو چې خدای پاک زموږ په دې ملک کې رحم وکړي او په زموږ د ملک چې کوم افادت
چې کوم دغه راځي یو خو سیاسي بحران دی مونږ ګورو سیاسي بحران دی خو بل مونږ د سیاست هغه سیاستدانانو په ګرفت کې راغلي خو بل طرف ته مونږ د خطې په ګرفت کې هم راغلي د خطې په ګرفت کې داسې راغلي چې بې وخته بحرانونه بې وخته بې موسمه هغه سپرلې لاړو هغه خزانونه لاړل هغه تتر بتر شول 2 موسمه شول اوس به ګرمي چې کم د دسمبره پورې ده یخني چې کم دی 2-3 میاشتې ده 2 میاشتې به یخني وي او بې موسمه بارانونه بې موسمه هواګانو دا الزام دی دا زموږ د وطن لپاره ډېر د افسوسناک صورتحال دی یقینا زموږ د بچو مستقبل زموږ د وطن مستقبل ډېر تابناک نه ښکاري نو موږ دعاګانې کوو چې خدای پاک زموږ د وطن ته یو خوا سیاسي بحران چې کوم دی او بل خوا د موسمي شدت نه خدای موږ په امان وساتي ډېره مهرباني والسلام